औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स तासु टोल ته زه په خپل چینل کې خوشامدید ویم څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ کلاس 9 بایولوژي شروع کړل او په دغه سلسله کې نن موږ یو بل ټاپک تاسو سره شیر کوو او هغه د زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم سیل اینډ ټیشو چپټر سلورم چپټر موږ خپل ټاپک ترته انډوپلازمیک ریټیکولم د سایټوپلازم نه پس موږ دا ټاپک اپلوډ کوو دلته درې ورډز دي یو د انډو بل د پلازمیک او بل د ریټیکولم انډو مطلب د انساید پلازمیک مطلب د سایټوپلازم او ریټیکولم مطلب د نیټ ورک مطلب دا دنه د میمبرینزو د پردو د دې علاوه د ټیوبیولز د پیپونو د دې علاوه ویزیکل د تیلو یو نیټ ورک یو جال او سیل کې خور شوی دی It is a network دا زموږ سره نیټورک دی یو جال دی membrane structure مطلب دا دی چې د سټرکچر په دې کې دی چې هغه membraneous دي membrane نساج دي د پردو نساج دي which is found in cytoplasm او دا چې کوم ارګانیل دي دا په کوم ځای کې دی په cytoplasm کې دی اوس دا چې کوم endoplazmic reticulum دی دا چالي تللی دی نو دا یو ساينټیسټ دی دا نوم دی ګارنیر څه نوم یې ګارنیر هغه لیدلی دی صحیح شو اوس دا یا ساتئ چې الټرا سټرکچر دا اوسنی چې کوم سټرکچر موږ ته په دې کتابونو کې راکړی دا سټرکچر د دې چې نو دا چا سټډي کړی دی نو دا درې ساينټیسټو پورټر کلاډه او فولم په 1945 کې پورټر کلاډه او فولم دا په 1945 کې دیو الټرا سټرکچر په ډیټیل سټرکچر د انډوپلازمیک ریټیکولم ډیسکس کړی اوس دا انډوپلازمیک ریټیکولم دا نوم ولا چا ورکړی دی نو په دې دریو کې زموږ سره دی کې کریډټ چاته ځي پورټر ته ځي پورټر چې دی نو دا نوم ورکړی دی ټرم انډوپلازمیک ریټیکولم کوائن بای پورټر اوس سوال دا راځي چې د انډوپلازمیک ریټیکولم په چا کې یا ساتي پریزنٹ ان آل یوکاریوټیک سیل څومره یوکاریوټیک سیل چې دي یعنی په کوم کې چې زموږ سره دنه نیوکلیس وي ممبرین باونډډ ارګانیلی پکې وي نو هغه کې د زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم شته دلته باندې کلی ایبسنٹ ان پروکاریوټیک سیل په پروکاریوټیک سیل کې انډوپلازمیک ریټیکولم نه وي اوس پروکاریوټیک سیل څه ته وایي په کوم کې نیوکلیس نه وي په کوم سیل کې لکه بیکټیریا شو نو هغه ته موږ وایو پروکاریوټیک سیل وایي اوس دلته څه ایکسپشنل کیسونه بیان کړي د ام سی کیوز لپاره جرمینل سیل او د دې علاوه میچور میميلین ار بي سي جرمینل سیل څه ته وایي هغه سیل چې هغه زموږ سره بعد کې کنورټ کیږي سپرم ته هغه سیلونه چې هغه زموږ سره ډیویژن پکې وشي او په اخر کې د سپرم ساشي دې سیلونو ته موږ وایو جرمینل سیل جرمینل سیل شو او د دې علاوه میچور میميلین ار بي سي کې دنه زموږ سره سنوي په دې کې انډوپلازمیک ریټیکولم نه وي نیوکلیس پکې هم نه وي نور ممبرین باونډډ ارګانیلی پکې نه وي اوس د دې نه پس په نمبر باندې بحث کوو چې د دې نمبر څومره کېدای شي په یو سیل کې نو نمبر اف انډوپلازمیک ریټیکولم ډیپینډ اپان دی میټابولیک ایکټیویټي اف ا سیل د دې چې کوم نمبر دی را ډیپینډ کوي په میټابولیک ایکټیویټي باندې میټابولیک ایکټیویټي څه ته وایي زموږ په وجود کې چې کوم ایکټیویټیز کېږي دې ته موږ میټابولیک ایکټیویټي وایو اوس فار ایگزامپل یو سیل دی هغه لیپډ ډېر تیاروي چربي ډېر تیاروي بل یو سیل دی فار ایگزامپل پروټین تیاروي نو د دې مین کار خو د دې انډوپلازمیک ریټیکولم هغه دی پروټین تیارول او لیپډ تیارول نو دلته به دغه سیل کې به په دغه سیلونو کې به چې په کوم کې لیپډ تیارېږي پروټین تیارېږي د انډوپلازمیک ریټیکولم نمبر کې سیو وي فار ایگزامپل زه تاسو ته یو مثال وایم د دې انډوپلازمیک ریټیکولم بیا دوه ټایپس دي اوس موږ ډسکس کوو خو تاسو دلته وکړئ یو ته وایي رف انډوپلازمیک ریټیکولم او بل ته وایي سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دا د دې ټایپس دي اوس دا په چا کې څه وایي فار ایگزامپل رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې دا انوالي د پروټین په تیارولو کې او دا بل چې کوم دی دا د لیپډ په تیارولو کې انوالي اوس دا چې کوم سیز دی دا په هغه سیلونو کې زیات وي دا آر ای آر چې کوم دی دا په هغه سیلونو کې سیواوي کوم ځای کې چې پروټین زیات تیارېږي فار ایگزامپل پلازما سیل دی پلازما سیل چې دی د تیارې انټي باډیز دا هغه پروټین دي کوم چې د بهر نه راغلي جراثیم خلاف کار کوي اوس د تیارې انټي باډیز څه شی تیارې پلازما سیل لري انټي باډیز تیارې پلازما سیل لري انټي باډیز تیارې اوس چې د انټي باډیز تیارې دا پروټین دي اټ مین چې د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه سیوای ځکه چې د دې سیل کار چې دی هغه د پروټین تیارول
बीटा सेल یو سیل دی په کوم ځای کې په پنکریاس کې په لبلبه کې دا چې کومه بیټا سیل دی دا تیاری انسولین څه شي انسولین او انسولین چې دی زموږ سره یو پروتین دی هارمون دی پروتین دی اوس دلته به د انډوپلازمیک ریټیکولم هغه پیدا سیوا وي فایبروبلاست چې دی دا فایبر تیاری یو قسمه تارونه مې په سکین کې خواره شوي دي نو دا چې دی پروتین دی دا ټوټل چې دی زموږ سره تیاری سوګي تیاری فایبروبلاست کې باندې انډوپلازمیک ریټیکولم سیوای چې دا پروتین ډیر تیار شي د دې نه علاوه لیور چې کوم سیل په کې زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم ډیر سیوای پنکریاټیک سیل د پنکریاس کوم سیل په هغه کې دا سیوای سموث انډوپلازمیک ریټیکولم په کوم سیلونو کې سیوای لیور سیل کې سیوای مسل سیل کې سیوای ولی الته دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دا الته زموږ سره دا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم سٹور کوي کیلشیم هغه باندې اوس موږ بحث کوو د دې نه علاوه ایډیپوسایټ سیل ورته وایي په سکین کې کوم چې چربي سٹور کوي دې کې زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم سیوای خو سپیشلی کوم یو سموث انډوپلازمیک ریټیکولم لیډیک سیل ورته وایي کوم چې په ټیسټس کې د میل په ټیسټس کې الته چې دا یو هورمون تیاری دا نوم دی ټیسټوسټيرون او دا زموږ سره سړي د لیپیډز دي وس دلته چې زموږ سره په دې لیپیډ سیل کې بعض زموږ سره endoplazmic reticulum specially smooth endoplasmic reticulum دا ډیر وي فولیکولر سیل ورته کوم چې فولیکل سازي په فیمیل کې فولیکل دا وړي وړي دانی دانه بیا ورسته ایک سازي فولیکولر سیل چې کوم دي دا زموږ سره بیسیکلی خارجي زموږ سره دسي هارمونز چې هغه زموږ سره سړي اصل کې لیپیډز دي نو په دې فولیکولر سیل کې زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم سیوا وي سپیشلی کوم یو سموث انډوپلازمیک ریټیکولم نو ډیپند کوي چې د سیل کوم اکټیویټي سیوا کوي نو په هغه بیس پر کې زموږ سره بیا یا په کې آر ای آر ډی وي یا په کې اس ای آر ډی وي اوس د دې کمپوننټس دي د چا د انډوپلازمیک ریټیکولم نو هغه سایډ ده د انډوپلازمیک ریټیکولم درې کمپوننټس دي صحیح شو درته ما راکړل دي دی کمپوننټس موږ ایلیمنټس هم وایو هغه درې کمپوننټس کوم دي یو پکې دی سیسټرنی بل له ویزیکل او بل له ټیبیولز په دې باندې موږ تفصیل کوو سیسټرنی چې کوم دي دا سمال انبرانچ سټرکچر سمال انبرانچ سټرکچر دی سټرکچر چې په دې کې شاخ نه دی لکه فار ایگزامپل تاسو کړئ شئ دا چې کوم دي دا زموږ سره سیسټرنی دي دا سری سیسټرنی اره دې ځنه شروع شوی دی د دې ځای پورې رسیدلی په دې کې سایډ څخه برانچ نشته نو دا زموږ سره سړي سمال انبرانچ سټرکچر دی ویزیکل سړي دا ویزیکل اصل کې زموږ سره سیک لایک سټرکچر دی تیرې دی صحیح شو ټیبیول سړي نو ټیبیول باندې اوس موږ بحث کوو دا پایپ لایک سټرکچر دی پیپونه دی سٹارټ پر اچھا وایو د سیسټرنی نه وایو او دا په تفصیل سره وایو دا سیسټرنی د کوم ځای نه راخاتلی ارايز فرام نیوکلیر ممبرین دا که تاسو وګورئ دا نیوکلیس دی نو نیوکلیس بیا دو پردې یو اوټر او بل انر ممبرین دی د اوټر ممبرین نه چې دا سری ارايز شوی اوس دې خو وایي د دې ځای چې د نیوکلیس د ممبرین چې کومه د دې نه د زموږ سره دا یو او گروث راوته دی وړو کې چې د ایکسپینډ شوی دی امته وی ای ویجینیشن د سوی ای ویجینیشن یو توي بلج دا بعد چې کومه ځای راوته د بلج وي یو توي پروټروژن یا دې امته بل وی بلیوی د سوی بلیوی نو په دې سلور عمل سره سوشل شوی یو فرده شروع شو دا چې د پردو ته موږ سوال سیسټر نه وایو arise from nuclear membrane through evagination or bulging or protrusion د تاسو ویل شي یا بلیوینګ د عمل ته ویل شي په دې عمل سره زموږ سره دا سیسټر نه سړي سان شوی اوس دا وایي په دې باندې نه پاسه واړه سټرکچر دي چې دوی رایبوسوم سورتوي رایبوسوم اوس دې نه علاوه دا رایبوسوم چې د کوم سیس په ذریعہ دی پردې ته اٹیچ وي دا رایبوسوم چې د کوم سیس په ذریعہ دی پردې ته اٹیچ وي هغه پروتین ته موږ وایو رایبوپورین هغه ته موږ وایو رایبوپورین فار ایگزامپل رایبوسوم دی نو دا چې په دې کوم سیس سره اٹیچ دی صحیح شو فار ایگزامپل دلته زما اٹیچ دی په دې سیس سره چاته دی ممبرین ته اٹیچ دی کوم ممبرین ته د دې سیسټر نه دی ممبرین ته نو دی structure ta this is called دا چې کوم structure دی ته موږ وایو رایبوپورین اوس یا ساتي دا چې کوم زموږ سره سری دا سیسټر نه دی دا ان برانچ دی په دې کې برانچ نشته بل دا زموږ سره نیرو ډایمیټر والا لیومن لري
नेरो डायमीटर वाला ल्यूमन लरी ल्यूमन څه وایي په دې سیستم کې دا د چې کومه خالی ځای دی ته موږ ल्यूमन وایو د دې چې کومه کولاواله دی هغه ډېر مطلب لږ دی تنګ دی بل چې دا زموږ سره څه شیپ کې دي ټیوب شیپ کې دي ټیوب شیپ مطلب د پیپونو په شکل کې دي ان برانچ دي او دا چې کومه کولاواله دی څومره دی 40 نواله 50 مایکرومیټر پورې د دې ډایمیټر دی موږ اول سوي سیستم کې د نیوکلیر ممبرین راخلي صحیح کوم د ایویجینیشن په ذریعہ مطلب او ګروث ته سره شوی او د نیوکلیر ممبرین ته نږدې وي رایبوسوم دی رایبوسوم چې کوم سیستم دی چې دا رایبوپورین وایي اوکې नेक्स्ट सिस्टम में अनब्रांच थी दी डायमीटर नेरो दे ट्यूब शेप थी अनब्रांच थी और डायमीटर सुमरे दे 40 नवाना 50 माइक्रोमीटर तदी डायमीटर दे उस मंगा बास्को प्रोविजिकल उस दया सते की पदिमनी समुसरा राइबोसोम सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिपागे मनी समुसरा सवी राइबोसोम वी नारेता RER वे रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होतो उस बास्को प्रोविजिकल मनी दा बेसिकल स्ट्रक्चर दे दा जमुस सर्कुलर या राउंड है द दे چې کوم ډایمیټر دی نو هغه د ریپار نه سیوا دی دا یې زموږ ډایمیټر 40 نواله 50 مایکرومیټر پورې او د دې 50 نواله 500 مایکرومیټر پورې اټ مین چې د دې ډایمیټر سیوا شو د چانه د سیستم نه also contain ribosome یا ساتي کدي منی له پاسه سره لګیدلی کدي منی له پاسه ribosome لګیدلی او دا نږدې وي چاته سیستم نه دا هغه نیوکلیر ممبرین ته نږدې وو او دا هغه ته نږدې صحیح شو تاسو چې کومه پارت ده هغه د ټیبیولز انت ما سټرکچر راکړل دی پای منی واسکو ټیبیولز کوملی پام پرام RER د ټیبیول چې دا سازيږي د چانه د رټ اندوپلازمیک ریټیکولم یې د دې سیستم نه سازيږي when at loss ribosome چې کله دا غي اصل لرشي چې دا غي نه زموږ سره राइबोसोम लर्शिन बे होतो टिबियोल वय दा ब्रांच हुई सही को नो राइबोसोम कदे राइबोसोम निष्ठा क्लोजर टू सेल मेम्ब्रेन और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन त नसती हो और द सेल मेम्ब्रेन त नसती बस दा या साथे कदे मन राइबोसोम निष्ठा दी टिबियोल संगा SERY सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होतो वय द्री स्टेज की सिस्टम में शो बेसिकल शो टिबियोल शो उस मंगल लग पर तफसील वाली लेचा टिबियोल दा समों सरे सरी टिबियोल्स दी द टिबियोल्स तरी माने राइबोसोम निष्ठा او د دې علاوه د زموږ سره برانچ دي صحیح شو او د دې چې کومه کولاواله دی نو هغه د 50 نواله د 100 مایکرومیټر پورې دی دا یو سیکوینس به یاد کړئ د سیستم کې د 40 نواله 50 د ویزیکل زموږ سره د 50 نواله 500 او د دې چې د 50 نواله 100 مایکرومیټر اوس یا ساتئ دلته ما یو سیکوینس لیکلی چې سارکوپلازمیک ریټیکولم څه ته وایي نو مسل سیل نه مسل سیل باقي کې چې کومه اندوپلازمیک ریټیکولم یې ته موږ سارکوپلازمیک ریټیکولم وایو اوس د دې اندوپلازمیک ریټیکولم دوه ټایپس دي یو ته موږ RER وایو او بل ورته وایو SER دوه ټایپس دي RER او بل SER دا د دې اندوپلازمیک ریټیکولم ټایپس دي اول دا وایو د ریکار وایو او بیا په کامن فنکشن وایو د اندوپلازمیک ریټیکولم نو RER چې کومه دی یا ساتي سیستر نه دی سیستر نه دلته ماته تاسو وی چې دا کومه دی سیستر نه چې کومه دی دا RER ساتي تاسو ساتي RER او چې کومه ټیبیولز دي نو دا ساتي SER بلاره چې دا نږدې وي چاته نیوکلیر ممبرین ته او دا نږدې وي چاته پلازما ممبرین ته closer to nuclear membrane closer to plasma membrane بلاره چې رايبوسوم present on the surface پدې باندې رايبوسوم وي او پدې باندې نو رايبوسوم present پدې باندې رايبوسوم نه وي د دې کار دا چې دا پروتین تیاري او د دې کار دا چې د لیپټ تیاري اوس چې کله پروتین تیار شو نو دا پروتین چې پاس کېږي هم د دې نه نو د پروتینو ترانسپورت هم د چانه کېږي د RER نو ترانسپورت اف پروتین also take place through RER اوس د تیاري څه شي لیپټس نو دا لیپټ پاس کول دا هم د چا کار دی د SER دا RER بل دا کار کوي چې help in transport of those material prepare in nucleus for example دا زموږ سره نیوکلیس دی او دا زموږ سره RER دی صحیح شو او بیا پسې زموږ سره SER دی صحیح شو for example نو دی نیوکلیس کې چې کوم سیس تیار شي نو هغه پاس کېږي د چا نه د RER نه او بیا به SER پاس کېږي او بیا بهر ته وځي نو ګورئ help in transport of those material prepare in nucleus کوم چې تیاری کیږي نیوکلیس کې for example یو سیس دی دا نوم دی RNA
RNA तैयारी की पकम दे कि पर न्यूक्लियस की और बिया दा बार ता लेगल राइबोसोम ता कम जाता राइबोसोम ता दा लेगल दर्शाता है दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट RER दा SER दा डेर कारणा कई खुसब के मालिकली आगादानी ची मेक डेस्मोटिब्यूल दा साजै डेस्मोटिब्यूल उस दा से शेरे दा यो प्लांट सेल ले डबल प्लांट सेल ले दी दो प्लांट सेल पर मेंस के चिका मक्का दी दो प्लांट सेल्स पर मेंस के चिका कनेक्शन भी अगे ता प्लाज्मोडेस्माटा हुई सो तो प्लाज्मोडेस्माटा दी प्लाज्मोडेस्माटा पर मेंस की यो नालेना यो पेपते चिदल तम वायो डेस्मोटिब्यूल ते सोई डेस्मोटिब्यूल और दा सोक साजै दा बेसिकली जमु सर साजै SER सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दा चुमा मसल के जमु सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगे ता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई दा बेसिकली SER भी द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई अब द कंडक्शन कई द मोटर इंपल्स पर मसल की द कंडक्शन कई द मोटर इंपल्स पर मसल की उस देश से मतलब दे कंडक्शन मतलब लेगल मोटर इंपल्स मतलब दे मैसेज पर मसल की द मसल दा मैसेज राजी द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ना रीजन होता मैसेज राजी शित से कंट्रैक्शन और रिलैक्शन दी मन तो कंडक्शन ऑफ मोटर इंपल्स पर कम देखी पर मसल की दाच द चादा लास की इन वाला सोबे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम खासकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सही हो रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड मसल चिकल तासु सर डेर शे कार वो कई न तासु बलिदली चिस्ता सुरा मसल छे दर्द कई सटाइन छे क्रिकेट वो कई बेप्रे दे बिया वर्षन मसल सकै दर्द कई पदगी की यो अमल की के तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दागी पर रिजल्ट की यो केमिकल साजी दागी द लैक्टिक एसिड दा लैक्टिक एसिड चिकल लर्शी में इंसान का दर्द सुशी आका खत्म शी उस लैक्टिक एसिड रिमूव कवल दा दशा दे द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली दशा द SER द दीनी अलावा डिटॉक्सिफिकेशन पर लिवर्स की और जिगर की मुख्तलिफ जहरीला सीजुना आगा गैर जहरीला सीजुनों तक कन्वर्ट कवल आगे असर कमावल दा हम कार दे दशा द SER like for example यो केमिकल पे दागिनो दे बीन्स्पायरिन दा पर सिगरेट की बीन्स्पायरिन दा डेर जहरीला सीज दे कार्सिनोजन दे कैंसर का से उस दा सीज द दी सा जहरीला पन खत्मवल आगा द चाका दे दा SER का दे द दीनी अलावा बलची का मकार दे नो आगा दे जमु सरा वाटर ग्लाइकोजिनोलाइसिस द दीनी अलावा यो बल कारण दे चलतो ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब दे द ग्लाइकोजन माटे द उस ग्लाइकोजन से शरे नो तस त पता छ ग्लूकोज स्टोर की पकम दे की पर लीवर की जिकर की और बल पर मसल की नो द ग्लूकोज स्टोर पाम तम ग्लाइकोजन वायु द ग्लूकोज स्टोर पाम तम सवायु ग्लाइकोजन कले छ देखो वापस माची दे मन तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और द पकम दे की पर लीवर सेल की सोगे कई SER है एंजाइम में कई पाका एंजाइम पदी की स्टोर कराते नहीं पदी SER की उसका ओवरऑल फंक्शन हुआ है जनरल फंक्शन हुआ है दशा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो आजम सर दा फंक्शन थी तो अवलने का तासु को रे दा जम सर न्यूक्लियस दे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे द वेसिकली और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे नो दी द वजिना दी सेल ता यो डांचा में लाव शोदा नो दा फ्रेमवर्क वर्क इसता सेल ता डांचा वर्क है मजबूती वर्क इसता सेल ता दा यो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है साइटो मींस सेल और स्केलेटल मतलब फ्रेमवर्क सही छो दा जम सर यो दिस स्ट्रक्चर में छि स्केलेटल वर्क है नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू ऑर्गेनेली और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट उस जरिए से मतलब शो दा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दी न्यूक्लियस की चिकमा मालूमाती दे जेना आगा ट्रांसफर कवल नोरो ऑर्गेनेली होता दे साइटोप्लाज्म की नोरो ऑर्गेनेली दिखना आगे था याद देना आउटर एनवायरनमेंट ता चिकुम तंगा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वायु आगे ता मालूमात लेगल दर्शा कर दे दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर दे बल्लारे ची द वेसिकल में अराइज फ्रॉम सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स दा चिकमा जनु सरसरी दा वेसिकल्स दी दा याद दी ट्यूब्यूल ना राहतली और याद दी सिस्टर्न ना राहतली और बदी की दन सही कंटेन लिपिड्स कचरता दी ट्यूब्यूल ना राहतली नो लिपिड्स पकी और कचरता जनु सरान दी सिस्टर्न ना राहतली नो बदी की प्रोटीन भी
that is transferred to Golgi body. او دا چې کومه ویزیکلی په کوم کې چې بدن نه لیپډ سي د دې علاوه زموږ سره یا پروتینی دا بیا ځي Golgi body ته او الته دې زموږ سره فنکشنل سیس سازيږي یعنی کارکون کې سیس سازيږي هارمون ته سازيږي انزایم ته سازيږي د دې علاوه ټیسټوستيرون هارمون دا ټوټل سبستانس ته بیا الته سازيږي په Golgi body کې د دې نه پس بیا زموږ ټاپک Golgi body دی د دې سره ریلیټډ دی نیکسټ کوم پوینټ دی دا چې کومه انډوپلازمیک ریټیکولم دی نو دا څه کوي کمپارټمنټلایزیشن کوي اوس د دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې دا سیل دی نو دې سیل کې زموږ سره دا یو بهر یو ځای احساس شو او یو د دې سیل کې زموږ سره دننه دا ایریا ساده شو مطلب دوه ایریاز پکې احساس شو خاني پکې احساس شوې اوس دا چې کومه سیز دی نو دا افیکټیونس زیاتوي افیکټیونس مطلب اثر سیوا کوي په سیل کې اکټیویټي سیوا کوي څنګه فار ایگزامپل یو سکول وي هغه کې زموږ سره ډېر شی رومونه دي یو روم چې دی هغه د سټډي لپاره دی فار ایگزامپل یو روم چې دی هغه د لیب لپاره دی هغه کې لیبارټري ده یو روم چې دی د آفیس لپاره دی نو که چېرته دا رومز پکې وي نو هر سړی به په خپل خپل ځای کې خپل کلاس والي خپل کار به کوي او که چېرته ټول سکول چې دی هغه یوه کمره ده او تا ټوټل کلاسونه چې دی راوستي دي په یوه کمره کې دي کېنول دي نو دا خو بیا زموږ سره دا فنکشنل نه دی دا کامیاب نه دی لکه فار ایگزامپل زه تاسو یو بل مثال وایم دی انډوپلازمیک ریټیکولم چې کومه دی په دې کې تقریبا په دې ایریاز کې 30 انزایم دي او دا دلته کار کوي هغه کې ATPase دی فاسفاټیز دی هایډرولیز دی ډي هایډروجینیز دی اوس دا انزایم که چېرته په سایټوپلازم کې نو دا به ډسټرب وي دا به زموږ سره خورې وي خو که چېرته دې ته دا سپیس اویلیبل کړي نو دلته دا خپل اکټیویټي په ښه طریقه څه کوي هغه پرفارم کوي نو کمپارټمنټلایزیشن پکې شوی دی په دې سیل کې د چا د لاسه د انډوپلازمیک ریټیکولم د لاسه او دا افیکټیونس څه کوي سیوا کوي مطلب سیل اکټیویټي سیوا کوي اوکې نیکسټ کومه ده د دې علاوه دا انډوپلازمیک ریټیکولم او Golgi body دا زموږ سره یو سټرکچر سازي چې هغې ته وایي سیل پلیټو دې ته څه وایي سیل پلیټ چې کله سیل تقسیمیږي نو د دې په دې منځ کې زموږ سره یو سټرکچر ساز شي چې هغې ته وایي سیل پلیټ موږ په سیل وال کې ویلی وو هغه بیا وګورئ هغه ځای کې ما تفصیل ویلی دی سیل پلیټ چې کله ساز شي نو سیل پلیټ بیا میډل لیمیلا ته کنورټ شي او میډل لیمیلا چې دی دا زموږ سره صحیح د دوو سیلونو په منځ کې یو کور وي کوم چې دوه سیلونه څه کوي یو ځای کوي نو دې کې سیل پلیټ په فارمیشن کې د چا رول دی د انډوپلازمیک ریټیکولم او د دې نه علاوه Golgi body چې هغه په دې پسې موږ بیا وایو د دې علاوه سایټوپلازمیک ویکیولر سیستم سازي ده سایټوپلازمیک ویکیولر سیستم څوک سازي انډوپلازمیک ریټیکولم اوس د دې څه مطلب دا فار ایگزامپل زموږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم دی نو که تاسو وګورئ د دې ټیبیولز کنیکشن د پلازما ممبرین سره د دې نه علاوه د دې انډوپلازمیک ریټیکولم کنیکشن اوس دلته زموږ سره د Golgi body سره د دې نه علاوه د دې انډوپلازمیک ریټیکولم کنیکشن د لایسوسوم سره د دې نه علاوه د دې نه مټیریل زی سره د دې نه مټیریل زی مایټوکانډریا ته نو دا ټول ارګانیلی په اټیچمنټ کې دي د چا سره د انډوپلازمیک ریټیکولم سره دې ته موږ وایو سایټوپلازمیک ویکیولر سیستم ورته وایو یعنی کنیکشن دی بټوین سیل ارګانیلی څومره سیل ارګانیلی چې دي نو د هغې په منځ کې یو کنیکشن راوستی دی بل د انډوپلازمیک ریټیکولم چې دی دا د GERL سیستم حصه ده د GERL سیستم حصه ده د دې څه مطلب شو د G نه Golgi body د ER مطلب د انډوپلازمیک ریټیکولم L مطلب د لایسوسوم دا زموږ سره په سیل کې یو سیستم دی انشاءالله دا به موږ ډسکس کوو د دې سیستم دا زموږ سره یوه حصه ده چې دا زموږ سره په کوارډینیشن کې کار کوي یو بل سره په ربط کې کار کوي د دې علاوه د دې علاوه یو بل ټکی به یاد کړئ نیزل ګرینیول نیوران چې کومه دی نیوران په نیوران کې دننه یو پارټ وي چې هغې ته وایي سیل باډي یا سایټان ورته وایي په دغه سایټان کې انډوپلازمیک ریټیکولم ته موږ سپیشل نیزل ګرینیول ټکی ورته وایو نو دا اوس زموږ سره ټوټل تفصیل د چا د انډوپلازمیک ریټیکولم خبرې ډېرېږي که چېرته دا لیکچر زه لینتي کول تاسو که چېرته غواړئ چې دا لینتي کا نو 2-3 ګنټې لیکچر چې دی هغه په یو ارګانیلی هم زه تاسو ته درکولی شم خو زه یم چې ستاسو د کورسونو مطابق چې کومه حصه وي چې هغه مونږ کور کړو انشاءالله چې کله بیا مونږ مخکې ځو نو بیا به انشاءالله تفصیل وایو نو که په چینل نوي چینل چې سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره دا شیر کوئ
inshallah dena pas pa munga biya wayu gal jiwadi. So see you in the next lecture. Thanks for watching. Wassalam.